کم کس رسول الله مبارک ته کنزل کوي د رسول الله مبارک سنتو ته سپک ګوري سر به ورکوي به وجنې نو د دې بالاکوټ په مقام باندې دی جنګېده یو ځای کې د سیکانو په دې منځ کې راګیر شو چې د سیکانو په منځ کې راګیر شو د سره خنجر دی په دغه وخت کې یو سیک د رسول الله مبارک په باره کې ګستاحانه الفاظ استعمال کړل ګستاحانه شاه اسماعیل شهید ورته قسم وخوړ چې زما پیغمبر په باره کې د ګستاحانه الفاظ استعمال کړل چې ته مې وجلې نه که نه سا به نه ورکوم چې څنګه هغه ته قسم وخوړ او هغې سیک پسې دی ور روان شو د شاته نه بل سیک ته د سر په توره باندې خوا وغورځو اوس هغه ته قسم خوړلی دی چې تا به وجنم د الله شان دی سر ته لر شو خو هغه سیک پسې روان دی هغه چې وکتل چې سر نشته او دا خو راپسې بې سره تنه را روانه ده نو د الله شان دی چې د انسان جمدي وي نو خلک ورسره بیا ګپ شپ لګوي او چې مړ شي نو هر سړی تېرېږي چې ته راپسې راپانه شي نو شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې هغې سیک کنځل وکړل نو شیخ اسماعیل شهید توره نیزه راوښکوي چې تر څو پورې ما تا نه ثاني وښکې سا به نه ورکوم هغه پسې روان شو او بل سړي هغه د شیخ اسماعیل شهید صاحب نه سر وو هغه تنه روانه ده حرکت کوي هغې سیک پسې روانه ده هغه چې وکتل چې دا خو تنه ده او سر نشته مړی راپسې را روان دی په هغه باندې یر راله را پرېوته ده ولې د خنجر په سینه باندې کېښوده خنجر یې راپورې تېوښکه زمون علماء بزرگانو پس سر نو خو چې د دوړو جهانو سردار مبارک پس چا کنزل کړي دي که نه نو د هغه نه نیزه پورې راپورې وښکه